رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی سکلا یو انسان د قربانی اغستلو لپاره دغه بار وزي نو علي رضی الله تعالی عنه فرمایي د هر قدم په عوض باندې د دې کستا لس نیکۍ ورته ملويږي لس درجې اوچتولی شي دغه شان لس ګناهونه یې معاف کېږي بیا څه کله دغه کس هغه لاړ شي بار لاړ شي مینې ته د قرباني سرویس کوم مالک ته مغه سره خبرې اترې شروع کړي دغه سروې په څوره باندې دی څومره قیمت دی څومره بنې ښه دی دا خبرې دا په تسبیح باندې بدل شي د تسبیح څومره هم ثواب دی د دې کس ته نغوره ثواب ورته ملويږي بیا څه کوي دغه کس هغه مالک نه د قرباني څه کوم ریټ دی هغه معلوم کی هغه ریټ ورته معلوم کی هغه مقدار خپل پیسې ورته ورکړي نو علي سے فرمایي صدا هر درهم په عوض کې 200 نیکۍ دته ملوي 200 نیکۍ ورته ملوي بیا څه کړه دغه قرباني واپس راولي کور ته واخلي او غټ اختر په ورځ باندې دا ذبح کولو دپاره خپل ځای ته بوځي نو دې ته د ځمکې څومره هم مخلوقات دي ټول د دې دپاره بخشش دعاګانې غواړي ورته بیا څه کله د دې قرباني وینې توی شي ذبح شي نو د هر وینې هر ساس کې په عوض باندې الله جل جلاله دې ته لس فرشتې پیدا کړي دغه لس فرشتې دې دپاره بخښنې دعاګانې غواړي یا الله د دې کس ته بخښنه وکړي مغفرت ورته وکړي بیا سره دا هم نه څه کله ښې طریقې سره دغه قرباني ذبح شي او دغه کس لګی شي غریبانو دپاره یوه حصه مقرره کړي او د قربانۍ نه یوه حصه غریبانو ته ورکړي علي صاحب فرمایي چې د دې کس ته بیا دومره ثواب ورته میلاو شو لکه اسماعیل علیه السلام په اولاد کې یو کس یو غلام چې شي کې آزاد کړي دومره ثواب د دې کس ته میلاو شو